بل طرف ته ابوبکر رضی الله عنهما او دې په منځ کې ناست دی او څوک ول په مخ را سره کاږي او څوک یې ښکلیا یو الپ جوړ او بار بار د الله شکر وباسي چې دا اغازي محستی ده چې الله د په وجه باندې د ابراهیم علیه السلام سنت په دې امت کې راځم نکړو ختم نبوت د عقیده دونه مبارک او عظیم عقیده د عزت مون دا ګپ مګړه دا ډېر لوی عقیده علماء د دې لپاره خپل د شپې او د ورځې آرامونه پریښي دي دا مدرس عالم ته ګورې دا درس ډېر خوږ شي ستاسو په دې ذهن کې به د ټول نه خوش نصیب انسان وزیر اعظمي یا به بادشاهي دلته به دونه کرسۍ نه خوږه قسم په الله چې څونه یو ماهر مدرس ته خپل دا درس خوږي ګورې د علماو د پته ده خاص کر چې کوم مدرسین چې په دې درس کې څونه خوند او مزه ده امام کشمیری صاحب د درس امامو هغه د ختم نبوت د تحفظ د لپاره د دیوبند مسند پرې خودو ملنګ کوسه په ګرځېدو او د ختم نبوت د عقیدې تحفظ وکړو یو جومات ته لاړو چې قادیانانو د هغه نوم واورېد نو ډانډله کې وتښتېد جومات کې په منبر باندې بیان کې یو عجیبه خبره وکړه ویې خلکو ورې ما پېژنئ زه نورشاه کشمیری د دیوبند استاذ یم هلته بخاري پړم او بیا وی په الله مې د قسمي که زه د رسول الله د ختم نبوت د عقیدې تحفظ اونکم د دې دپاره منډه ترړه اون نه وم نو قسم دې ستاسو په دې محله کې په دې کوڅه کې چې کوم سپي ګرځي دا سپي زما نه اوچت دي ګورئ د ختم نبوت د عقیدې دپاره منډه ترړهوال دا دونه عظیم جهاد دی ګورئ لوی خلکو د دې دپاره سرونه قربان کړي لوی خلک په دې بیروت کې یو جشن تیر شوی د قاضي و عاشق رسول و شیخ یوسف نبهانی رحمه الله عالم دا د بیروت ججو او ډیر مسلمه ججو رشوت د دې خلافو لہذا د بادشاہي وخت په ډیر غټ اعتماد په لبنان بیروت کې د په وخت کې واقع وشوه چې یو عیسائی د رسول الله په شان کې ګستاخی وکړه بیوقوفه یو مسلمان رونه کېدو لاړ ورپسې وي تا ګستاخي کړې وه روغه چاړې ورته په دې خټه کې ورنه باسله فیصله یې او بس دې کې ونیولې شو هغه جیل ته واچولې شو کیس شروع شوه خوا و شا کې چې څونه عیسایي حکومتونه وو د لبنان حاکم چې مسلمانو هغه باندې پریشر واچو چې ګورې دې سړي ته به پانسي ورکې د زموږ یو عیسایي وژلی دی او په دې خلاص شو نو موږ به تا سره سفارتي تعلقات ختم کوو بایکاټونه به سره وکړو دا به وکړو هغه باندې پریشر راغی یوسف نبهاني صاحب پسې کور ته راغی سوال راته کوم ګوره دا سړی پانسي کوي زه غر کېږم پکې حکومت مې ځي او زه دلایل اورم الله به خیر کړي دلایل یې چې واورېدم دا دلایلو مخې ته دا خبره رااله چې دې سړي بالکل صحیح کار کړی دی او بېشکه دغه کس د پیغمبر په شان کې ګستاخي کړې وه ځکه د جهنم رسید په کومه چې فیصله کېده میډیا راغلی وه دا نه تقریبا 100 کاله مخکې واقعه ده اخبارونه وال راغلي وو صحافیان راغلي وو د ده عدالت بار دننه کچاکچ ډکو اوس به دې فیصله کوي او دا فیصله به کې بادشاه مطمئن و چې دې سړي له پانسي ورکې ولې د یو عیسایي قتل یې کړی دی نو چې په عدالت کې فیصله کېده نو دا یوسف نبهاني صاحب را روان شو نو مخې ته سلاخونو په سلاخونو کې دغه مجاهد ولاړو نو دې د خپلو کسانو ته وي پولیس والا ته چې هلکه هغه کس کوم ځای دی چې قتل یې کړی دی وایي چې دا دی وي لږ مې ونه بوځې ورېوست وایي ته دا قبلی چې دا قتل کړی دی وي الحمدلله دا خدمت الله زمان اغستی زه به فخر کوم فخر چې دا مردار مې جهنم رسید کړی دی وي په څه دې وجلی دی په چاړه باندې مې وجلی دی په کم لاس په دې لاس ورته وایي د دې جنگلو په منځ کې د لاس روباسه خو چې د لاس یې روح کو نو ده پې ورمنډه کړو په ښکلولو شروع شو او قربان د دې لاس نه چې په دې لاس د رسول الله عزت ته اوچت کړی او چغې ویې او جاړي او بیا سیده راغی په خپلو کرسۍ باندې کېناستو اعلان یې وکړو چې دا مسلمان مجاهد دی او بری و ذمه دی ده چې کومه وینه توی کړې ده ده باندې دونه په هغې کې څه زمان نه راځي او نه پې دونه ذمهداري راځي د نه ډرانو کار یې کړی دی نه نرانو کار یې کړی دی صحیح کس جهنم رسید کړی زما عدالت دی بری کې او ازادې کړو دا ویلو چې بادشاه خپل سر په لاسو کې ونیو په ځان یې راکېښودی و دا خدای بنده دا دې څه وکړو ده له دا سزا ورکړه چې د جج د هغه سیټ نه ختم کو
او د بیروت لبنان نه جلا وطن کو اوس زما د مرګ نه زم مړه په دې بل زسکو راغی او باقی ژوند په شام کې چې د پیغمبرانو ځمکه وه او د رسول الله په مدینه منوره کې باقی ژوند تیر کو مرګ هم هغه علاقو کې ډېر کتابونه لیکلي دي نه عرض دا کوم چې د رسول الله د ناموس دپاره پاکو خلکو عظیمو خلکو ځان قربان کړی دی ګورې ما ته پکې صحیح دا د ما ستا خوشنصیبي ده چې موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین لپاره الله پاک روچت کې زموږ د سناسه خدمت والی او بیا د عقیدې خدمت والی یا ساتئ نن د مغرب وار ستا د بچی حواله سره په دې دی چې د په عقیده باندې حمله کوي الحمدلله زموږ د مدرسو بچی ګورې قادیانان نشي ګمراه کولی چې مدرسې د قادیانۍ راننوځي یو ماشوم له پیسې ورکړي او د دنیا لالچ دې بوله دا خوله ماته کړي د شیطان هم سړی پیژني پیش وکړي دا قادیانان څوک ګمراه کوي زموږ په یونیورسټو کې زموږ په کالجونو کې زموږ نونهال بچي چې دي زموږ دغه سرمایه چې ده دې پسې ځي او دې ګمراه کوي چونکې دې ته نالج نه علم ورته نه ورته احمدي مسلمان شه زه تا انګلند ته بوزم نیشنلټي در کوم کاروبار دله برابروم جنې به هم دله درکړي دا لالچونه ورکوي نو هغه ته خو د قادیانانو د خطرناکۍ پته نه یا مسلمان یا احمدي مسلمان دا ظالمان ځان ته احمدي مسلمان وایي خو سړی احمدي مسلمان دی که نه نو دنیا واخلي او خپل دین خرڅ کړي او تباه برباد شي او زندیق ته جوړ شي او چې دغه شان جلسو کې ناست دي نو د خپلو علماو د خولې نه خبر شوي چې یاره د قادیانیت دا فتنه خطرناکه فتنه ده نو بیا دې ځان بچ کوي زموږ د شیخ ملتون یو واقعه ده یو ملګري امام دا محلې هغه راته په خپله دا واقع بیانه کړې ده چې زموږ د محلې یو هلک یونیورسټۍ کې سبق وي یو ورځ راغی ما ته د قادیانان څنګه خلک دي ما ورته د دې ټول تاریخ بیان کړم ما ته بس مولوي صاحب زه پوه شوم وي ما وی چې داسې هلکه خبره وایي ما ته وی د ډېر غټ مصیبت نه دی بچ کړم وی بیا راته وی چې ما سره په یونیورسټۍ کې یو جینۍ سبق وایي او هغې به ما ته وی په تمعین او دیم وی چې زه تا سره نکاح کول غواړم او 3 میاشتې وشوې زما کور کې ته راغلی ده زما د خویندو میندو سره به مونږ کره اوسېږي تا سره نکاح کوم زه به سوچ کوم یو ځل لا نکاح نه کوم ولې اوس تا د دې خبرو نه ما ته پته لګي چې دا قادیانان څومره خطرناک خلک دي دا جینۍ قادیانۍ د ځان ته احمدي مسلمانه وایي او ما ته وایي چې ته ما سره نکاح وکړه انګلند ته دې بوځم د هغه ځای نیشنلټي در کوم او هلته له کاروبار روانومه او د دنیا لحاظ سره به ته د ذرې برابر په خفقان کې نه مزي به دې مزي الله خو شکر دی چې د تاسو علماو زه پوه کړم د دې غټ مصیبت نه م زه بچ کړم او بیا هغه مولانا صاحب ما ته ووایي وی دا جینۍ 3 میاشتې پس ته تله او په سرو سترګو یې جړل ځکه چې د هلک ورته وایي ته مسلمانه شه زه به تا سره نکاح وکړم نو هغې ورته نه ته د ما دین قبول که نو هله به نکاح کړو دین هغې د مسلمانانو نه قبلو وی په سرو سترګو یې جړل او په دې طریقې سره رخصت شوه د قادیانیانو د ښکار کولو مختلفې طریقې دي یو همه طریقه پکې ګورې دا د یاد ساتي تاسو یونیورسټو ته لاړ شئ مدرسو کې خو زمونږ 5% سبق وایي 95% زمونږ بچي نونهال هغه په یونیورسټو کې دي هغه په سکولونو کې دي دغه بچي دغه نسل بچ کې ګوره یاد ساتي دا نسل د قادیانیت د دې خطرناکې فتنې نه بچ کې بعضې خلک مونږ ته وایي یاره په تخبې کې خو قادیاني نشته تاسو قادیانانو خلاف جلسه کوئ وروره دا صرف د قادیاني خلاف جلسه نه ده بلکې دا د ختم نبوت دا هم عقیدې د خبرولو دپاره جلسه ده که قادیانی یو ځای کې یو که نه الله دې کړي چې په تمامې دنیا نه ختم شي لیکن د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ نه بیا هم خلک خبرول واجب دی او ضروري دی ګور یاد ساتئ قادیانی دلته نشته کېدای شي چې د دوکان کې د پروډکټ پروت وي یا ساتئ یو اسلام دی یو د اسلام نه علاوه نور قومونه دي لکه قادیانان او عیسایان یهودیان د اسلام ملا چې ماتې هغه به په څه ماتې تاسو ته پته شته د کفارو د پته ده هغه به ماتې په دې چې دوی د ایمان نه لرې کې او د کفر ملا چې ماتې نو دا به په څه ماتې چې د دې معاش تباه برباد کړي نو که تاسو غواړئ چې د قادیانانو ملا دې ماته شي د دې د پروډکټ سره اختلاف وکړئ او دا بالکل استعمال نه کړئ چې ستاسو د تخبې په دې لوی بازار کې چرتم د قادیاني د کپنۍ جوړ شوي یو څیز نه خرڅي او چې چرته ځم په سفرو کې تاسو اکثر چې په موټروی باندې ځئ نو دلته د قادیانانو سامان وي په دې سټورونو کې هغو